یره چې دا سړی به نن سبا چرته دا سړی را پیدا کول غواړي ځکه هسې نه چېرته خودکشي وکړي بیا به د ده په جرم کې شهباز شریف هم ګیري ځکه وایي د ده لاسه مونږه خودکشي وکړه او زر دی چې خبر به شئ د ده په تصویرانو به دا ګانه لګي چې مرګ سره ګلونه وړې مرګ سره ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هېڅ پروا د چا نه کړې مرګ زموږ زړونه او چې په کومه ورځ باندې عمران خان د تخت نه کوزېږي که نه پوه شوې نو دا مې خدای پاک ته سوال دی چې خدای پاک په هغه ورځ باندې مرګ راولي چې دا سخته ونه وینم دا یوتیان چې څومره هم دي که نه دا ډېر جذباتیان دي سوچ فکر نه کوي بس صرف غړز ورکوي داسې به ډېر وي چا به په ځان ښځه طلاقه کړې وي د ده په باره کې چې که دې کوشو نو داسې او داسې او چا به بل څه ویلي او چا به قسمونه خوړلي او چا به په ځان باندې نظر ایښی وي نو خدای دپاره لږ سوچ فکر کوئ دا هر څه چې کېږي دا د بره نه کېږي او دا هر څه چې وشو دا وجه ورته پته شته دا څه چلو سله داسې وشو چې 2 هفته مخکې چا په ذهن کې هم نه و چې عمران خان به کوزېږي او نن کوزېږي او کوشو او لاړو کور ته وجه درته ښیمه وجه صرف دا ده دغه زیړ پټکي والا نه دی د ده ګستاخي یې کړې ده د دغه زیړ پټکي والا ګستاخي یې کړې ده د ده د وجې الله په دومره ضلالت سره مخ کړو د شیخ الادریس صاحب ورځ مې یو بیان اورېدو نو هغه ویل چې څوک د علماو بېزتي کوي د علماو د شرمېدلو کوشش کوي نو زه په قسم سره درته یم چې دا سړی کافر دی شیخ الادریس صاحب چې زما او ستا ټولو په اتفاق دی او د دین دپاره خواري زما او ستا ډېره ده که د شیخ الادریس صاحب ډېره ده چې هغه ورته کافر وایي که څوک وایي چې زما پکې شک دی وایي را دي چې زه یې له ثابت کړم نو دا نن سبا دا کم خلک چې د علماو بېزتي کوي بې حرمتي کوي د خدای دپاره نفرت وټ ورکول نه ورکول دا په خپل ځای خو د خدای دپاره ګستاخي مه کوئ هسې نه چې د ایمان هم لاړ شي ایمان هم په خطره کې شي چې کم عالم ته منې خو مکه عالم له لاړ شه ورته دا څنګه ده چې تا ته یې جواب میلاو شي بس الله دې په موږ ورحمي